بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمه سبق نمبر 5 دی. سوره فاتحه شروع کړې ده. دو درې آیاتونه پکې روزانه وایو. نو اول درې آیاتونه شوي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دغه پورې شوی د دې ترجمه هم شوی وه، د دې تفسیر هم شوی او موږ د دې سوره فاتحه نمونه هم ویلو، د دې فضیلت هم بیان کړو، د دې شان نزول هم بیان کړو او د دې بیا موږ ترتیب عثماني هم ویلو، یعنی د تلاوت چې کوم ترتیب دی او ترتیب نزولی چې د نازلېدو یعنی په سویم نمبر نازل شوی هغه هم ویلو. رکوع هم ویلې وه، اووه آیاتونه دي پکې او یوه رکوع ده پکې. او دا مې درته ویلو چې دا سورة الفاتحه دا اول دا سورتون چې دی دا مضاف دی او الفاتحه دا مضاف الیه دی. نو د ټولو د قرآن پاک 114 سورتونه دي. د هر سورت په شروع کې چې کوم دا سورة الفاتحه، سورة البقره، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائده، سورة الانعام، سورة الاعراف، سورة الانفال، سورة التوبه. نو د هر سورت چې کوم دا سورت او هغه د سورت نوم دا دوانه مضاف الیه جوړیږي همیشه لپاره. د ټول قرآن د سورتونو څنګه نمونه چې دي دا مضاف الیه جوړیږي. اخجی نن به مونږ وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. دلته ګورئ دا ایاک دی او نعبد دی، بیا واو دی، بیا ایاک دی، نستعین دی، اهدی دی، نا دی، الصراط دی، المستقیم دی. د ایاک معنی دا خاص تا، صرف او صرف ستا، صرف او صرف ستا یا خاص ستا. خاص ستا یا ورته لیکه صرف او صرف ستا، صرف او صرف ستا یا خاص ستا. نعبد معنی من عبادت کو، من عبادت کو او دری وہ معنی دا او بیا ایاک معنی دا څنګه چې د دې ایاک معنی دا خاص تا یا صرف او صرف ستا، نو د دې ایاک معنی هم اندغه شانته ده. ایاک معنی دا خاص ستانا یا خاص تانا یا صرف او صرف، صرف او صرف ستانا. نستعین معنی را مونږ مدد غواړو، مونږ مدد غواړو، استعانت غواړو، مدد غواړو، تعاون غواړو. نو مونږ مدد غواړو، مونږ مدد غواړو یا مونږ تعاون غواړو یا مونږ استعانت غواړو. نو دا مونږ مدد غواړو دا آسان دی. ٹھیک شو؟ نو ګورئ ایاک نعبد، ایاک خاص تا نعبد مونږ عبادت کو، و ایاک او خاص تانا نستعین مدد غواړو، مونږ مدد غواړو. ٹھیک شو؟ نو ګورئ دا ایاک نه دی، ایاک نعبدو دا اصل کې دی نعبدو کا، نعبدو دا نعبدو معنی دا مونږ عبادت کو، دا د جمع متکلم صیغه ده. اعبدو معنی دا زه عبادت کوم او نعبدو معنی دا مونږ عبادت کو، مونږ عبادت کو. نو نعبدو دا فعل دی او د سره دا فعل دی کې دنه دا فاعل دی او دا کنه کا، دا کا ضمیر ولا مفعول به دی. نو د دې نعبدو کا معنی دا مونږ ستا عبادت کو. پدې کې تاکید نشته، پدې کې زور نشته یاره چې مونږ ستا عبادت هم کو، ستا عبادت هم کو او کله کله د بل چا عبادت هم کو. ٹھیک شو؟ نو نعبدو کا کې زور نشته، تاکید پکې نشته. نعبدو کا معنی دا مونږ ستا عبادت کو، مونږ ستا عبادت کو. چې کله دا کاف ضمیر نه مفعول دی، دا مفعول دا چې کله د دې فعل نه مخکې کې کنه مخکې، نو بیا دې کې خاصواله پیدا شي
او دغه تاکید پیدا شي دغه زورنه پیدا شي چې کله د کاف د نعبدون مخکې کو کنه اوس دا کاف چې د نعبدون ورسته دی حالانکه د اصل ځای عمده دی اول فعل وی فعل فاعل اول وی بیا پس مفعول وی اول فعل فاعل وی بیا پس مفعول وی ٹھیک شو خو چې کله مفعول نه دا د فعل نه مخکې شي کنه نو پوه شي چې دا د ډیر تاکید د پاره د ډیر زورنې لپاره مخکې شو نو دا بیا موږ دلته را مخکې کو نو دا بیا کاف ځان له یوازې نه ویل کیږي دا کاف نه دی دا یوازې ځان له نه ویل کیږي دلته نه بس ختم کو دلته نم ختم کو رستم بوتلو چې پدې کې زور پیدا شي تاکید پکې پیدا شي نو اوس دا ځان نه ویل کیږي دا کاف معنی رستا ستا او نعبدو معنی دا مونږ عبادت کو نعبدو دا جمع متکلم سے عادت مونږ عبادت کو نو مونږ ستا عبادت کو مونږ ستا عبادت کو نو اوس پر دې د کاف دا کاف متصل له متصل دا خامخا بل یو لفظ سره ملوي نو د سره اوس صرف د دې ویلو د لپاره د تلفظ د لپاره دې سره مونږ ایا لګو ایا د دې ایا سمانه نه وي خدا ایا چې کنه مونږ د کاف سره ولګو نو اوس دا دواړه چې د دې دواړو نه یو مفعول جوړ شو دا دواړه را یو ځای کړ نو اوس دا کاف ویل کېږي نو مونږ به وایو ایاک خاص تا صرف او صرف ستا نعبدو مونږ عبادت کو چې صرف ستا عبادت کو بل د چا عبادت هم نه کو ٹھیک شو نو دا کاف ضمیر د فعل د فعل فاعل نه مخکې شو دا مفعول ته مقدم شو مونږ وایو دا په مقدم شو د تخصیص د پاره د حصر د پاره نو مونږ آسان انداز کې وایو علمي انداز کې نه وایو سخت اصطلاحات نه استعمالو مونږ وایو دا کاف هم د نعبد فعل نه ځکه مخکې کو دا کاف مفعول به چې په دې فعل کې زور پیدا شي زور نو قران پاک دا د الله کتاب دی د الله جل جلاله ایاک مخکې دی او نعبد رسته دی نعبد معنی موږ عبادت کو او ایاک معنی خاص تا یہ صرف او صرف ستا نعبد موږ عبادت کو د بل هیڅ چام نه کو او و ایاک اندا مدق شانت دی څنګه چې دا کاف چې دا د نستعين ورستو دا اصل کې دا سوخه نستعينك نستعين دا فعل فاعل دی دا جمع متکلم صيغه ده نستعين معنی د موږ مدد غواړو کا معنی رستا ستانه نو ګورئ اوس د دې کې زور نشته تاکید پکې نشته چې کله د فعل فاعل نه ورسته دا مفعول دی دا کاف ضمیر متصل او دا مفعول دی ٹھیک شو مفعول د فعل نه ورسته دی نو دې کې زور نه چې دا مفعول دی د فعل نه مخکې کو نو بیا پکې زور تاکید به پکې پیدا شي اوس د دې معنی ده نستعين معنی ده موږ مدد غواړو کا ستانه نو زور پکې نشته ساده معنی ده نستعينك موږ ستانه مدد غواړو او کله کله پکې بیا د بل چا نم غواړو د یو بابا نم پکې غواړو د یو پیر صاحب نم پکې غواړو یا دا شنده کافر چې دی د خپل کم داغي بوتان وی داغي نم پکې غواړي ٹھیک شو نو هغه کفر او شرک ته نو نستعين کمانه مونږه ستانه مدد غواړو خو کله کله پکې د بل چا نم غواړو ٹھیک شو نو دا دلته کې بیا صحیح نه راځي نو دلته کې به اوس مونږه دا کاف ضمیر نه دی دا به نستعين فعل د صيغه مخکې کو نو دا به موږ وایو ایاک خدا کاف چې د دې نه مخکې کو نو اوس نه ویل کیږي نو دې سره د تلفظ د لپاره موږ دقه ایا ولګو چې دا صرف ادا شي نو ایاک معنی خاص تانا د بل چا نه نستعين موږ مدد غواړو نو ایاک نعبد ایاک معنی صرف او صرف تانا خاص تانا نعبد خاص تا ایاک معنی خاص تا صرف و صرف ستا نعبدو مونږ عبادت کو د بل چا نه کو و ایاک او خاص تانا صرف ستانه نستعين مونږ مدد غواړو نو دا نستعين چې دا د جمع متکلم صيغه ده نستعين جمع متکلم صيغه ده ٹھیک شو نو جمع متکلم صيغه ده او د دې معنی مونږ مدد غواړو امید ده تاسو په دې باندې پوه شئ
او دا نستعين نه ده پدې کې اوس لږ غونټه د طلباو د پاره یا ګنې اخره کې بیا پدې کې مونږ له تحقیق وکړو چې دا نستعين په اصل کې څه شی او بیا دا څنګه شو دا به ان شاء الله امید تاسو زه پدې باندې پوه کوم خو اخره کې چې کم طلبا دي او علما دي دا غي د پاره به لږ غونټه کې د دې چې د کم قانونونه استعمال شوي دي او دا اصل کې څنګه او بیا د دې نه دا نستعين څنګه جوړ شوی دی او دا اهدنا ده اهدي معنا دا دکی دا اهدي دا امر صيغه ده پدې کې انت ضمیر ده انت اپا کې پټ ده دا انت معنا دا تو هدایتو کا لار او خیا رهنمایو کا نا زمونگا نو دا اهدي فعل فاعل ده دا اهدي چې دا فعل ده او دا انت ضمیر پکې فاعل ده نو اهدي فعل فاعل شو او دا نا ضمیر مفعول ده مفعول به ٹھیک شو دا مفعول به ده او دا اهدي فعل فاعل ده فعل فاعل نو دا اهدي معنی ده تو خایا ته رهنمایو کا ته او خایا نا مونتا اهدي معنی ده تو خایا یا معنی او کا تو رهنمایو کا रहनुमाई उका या तो हिदायत उका ना मुंगता नो इहदिना माना तुम तलारुखा तुम उखाया या तो जमीन रहनुमाई उका तो मुंगता हिदायत उका तो نو مونږه آسان وایو خپل پښتو کې دی وایو اهدي تو خایا نا مونتا نو اهدنا تو مونتا او خایا اول به دې انت معنی کو تو او بیا به دې نا ضمیر معنی کو مونتا او بیا به دې ها اهدي معنی کو اهدي ورسته به اهدي معنی کو هدایت ٹھیک شو یا او خایا تو مونتا او خایا الصراط لاره تو لارا المستقيمة نيغا سيدا يا نيغا نګورئ موږ د الله پاک نه سوال کو دا انت ضمیر الله پاک ته راځي دی ها د دې نه مراد الله پاک دی چې موږ الله پاک نه سوال کو اے دی تو خایا نا مونتا الصراط المستقيم نيغا لارا صراط موصوف ته ها صراط موصوف ته چې دا چا صفت بیانېږي هغه ته موصوف ویل کېږي او چې کوم صفت دی او وکړو هغه ته صفت وایي صفت نو ګورئ اول به مونږه د صفت معنی وکړو 1 نمبر باندې او 2 نمبر باندې به بیا مونږه د موصوف معنی کوو نو مونږ به وایو سیدا لارا یا نیغه لارا اهدنا تو مونتا اخایا الصراط المستقيم نيغا لارا تمونتا نيغا لارا اخایا نو اياک نعبد منرا خاص تا نعبد من عبادت کو یا داس مانو کا من خاص تا عبادت کو یا من صرف اور صرف ستا عبادت کو دبل ہچا عبادت نہ کو و ایاک نستعين او من صرف اور صرف ستانه مدد غواړو دبل چانه نه غواړو ٹھیک شو نو ګورئ بیا مدد دوه قسمه دی یو ته مدد حقيقي وي یو ته مدد عارضي وي نو مدد حقيقي لکه زه اوس غواړم چې یا الله مالا بچی راکې یا الله مالا دنیا خسته کې یا الله مالا آخرت خسته کې نو دا داسې سوالونه دي کنه چې دا صرف د الله نه کیږي د بل چا نه کیږي نو که یو کس عمده سیزونه د الله نه علاوه د بل سیز نه د بل چا نه غواړي نو دا بیا شرک کوي کفر کوي ٹھیک شو یا باران دی زه د الله پاک نه غواړم یا الله باران وکړي یا الله نور راوخیږي یا الله شپه راولي یا الله ورځ راولي نو دا داسې سوالونه دي دا داسې مدد دی دا داسې غوښتنه ده چې دا صرف او صرف د الله نه کېږي د بل چا نه نشي غوښتی که بل چا نه دی غوښته اوس د مکې کافران چې یا څومره کافران اوس هم په دنیا کې دي نو هغوی عمده سوالونه د خپلو بوتانو نه کوي
نو چې اوس موږ نو دا حقیقي سوالونه د بوتانو نه کوو یا د عوامو نه کوو، د یو ملک د باچا نه کوو. یو ملک باچا ته زه ووایم چې یاره په ما باندې شپه راوله، هغه نه مدد غواړم، یا د یو ملک باچا نه زه بل یو څیز غواړم، نو دا چې دی دا ناجایز دی، دا حرام دی، حرام دی، دا کفر دی، دا شرک دی. او کنه همدقه شانتې مونږه یو بل مدد دی، عام مدد دی یو چې کله لکه اوس ته ماته ووایې چې ماله را قلم راکا، نو دا ته مانه سوال کولی شي، دا مانه غوښتلی شي، یا ما ته ماله یو کتاب راکا، یا ما ته ماله موبایل راکا. داسې عام څیزونه د ژوند د استعمال څیزونه د یو بل نه غوښتلی شي، خو دا حقیقي غوښتنه چې د الله نه علاوه بل چا نه نشي کولی. د ژوند د عام عارضي استعمال څیزونه ماچس شو، دغه شانته کتاب شو، قلم شو، پن شو، جامې شوې، پټکې شو، ټوپۍ شوه، چپلې شوې، داسې عارضي سوال د یو چا نه کولی شي. خو داسې سوال چې هغه د الله نه علاوه د بل چا نه نشي کېدی، هغه ته د بل چا نه کې، نو دا کفر او شرک دی. او عام عارضي سوالونه چې دي، عارضي مدد د چا نه غوښتل، هغه غوښتلی شي. ټیک شو جي. نو نستعین معنا موږ مدد غواړو، او کا معنا نستانه. نستعین معنا موږ مدد غواړو، ایاکا خاص ستانه، موږ صرف او صرف ستانه مدد غواړو، د بل هیڅ چا نه غواړو. ټیک شو جي. او دا قشان ایاک نعبدو، نعبدو کې نحن ضمیر دی، نحن ضمیر، نعبدو کې نحن ضمیر دی، د نحن معنا را مونږه. اول بته د نحن ضمیر معناو کې، په دویم نمبر باندې ایاک معناو کې، په اخر د دې نه پس په بیا د نعبدو معنا کې مونږ خاص تا یا مونږ صرف او صرف ستا عبادت کوو. نعبد معنا دا مونږ عبادت کوو. نو دا مونږ لفظ نه دی، دا به اولو کې بیا به دا صرف او صرف یا خاص تا او نعبدو دا دې وروسته به معنا کې. نو اول نمبر باندې د نحنو معنا به کوو، په دویم نمبر به د ایاک معنا کوو، او په دریم نمبر به د نعبدو معنا کوو. ټیک شوه. نو مونږ به داسې معنا کوو، مونږ صرف او صرف یا مونږ خاص تا نعبدو عبادت کوو، مونږ صرف او صرف ستا عبادت کو، مونږ صرف او صرف ستا نعبدو عبادت کو. ٹھیک شو. و ایاک نستعین. نو پدې نستعین کې نحنو ضمیر دی، نحنو ضمیر دی پکې. د دې نحنو معنا دا مونږ نه، دا په اول نمبر معناو کې د دې کاف ایاک چې نه د په دویم نمبر معناو کې، او د نستعین په دریم نمبر معناو کې. نو و ایاک نستعین معنا به مونږ کو او دا وو معنا دا او مون صرف او صرف ستانا یا خاص ستانا مدد غواړو، مون صرف او صرف ستانا مدد غواړو. ٹھیک شو. دا نستعین معنا دا مون مدد غواړو یا مدد غواړو. نو ته به د نحنو معنا ولو کې به ایاک رستو کې، نستعین به بیا د هغې نه ورستو کې. نو ایاک نعبدو مون صرف او صرف ستا عبادت کوو، و ایاک نستعین او مون صرف او صرف ستانه مدد غواړو. ٹھیک شو. اهدی نا نو په نا اهدنا کې به اول د انت معناو کې، د دې انت معنا به اولو کې، بیا به د دینا معنا دویم نمبر باندې وکړي، او د دې ها دال معنا به په دریم نمبر وکړو. نو موږ به داسې وکړو، اهدنا ته مونږ هدایت وکړي، یا ته مونږ ته وښایه، ته مونږ ته وښایه، صراط وښایه، الصراط والمستقیم، الصراط والمستقیم. نو صراط والمستقیم کې به اوله معنا د مستقیم کې، او وروسته دویم نمبر معنا به بیا د صراط وکړي. ٹھیک شو. عربی کې به اول صراط لیکل شوی او وروسته به مستقیم لیکل شوی، خو ته چې معنا کې نو اول به د مستقیم معنا کې، وروسته به د صراط معنا وکړي. نو داسې الصراط والمستقیم، صراط معنا د لاره، او المستقیم معنا د سیده نیغه. نو موږ به داسې معنا کوو، نیغه لاره. اول به موږ داسې وایو، ته مونږ ته وښایه الصراط والمستقیم، نیغه لاره، ته مونږ ته نیغه لاره وښایه. نو هغه نیغه لارې نه څه مراد دی؟ دین مراد دی، دین حق مراد دی، دین حق. ٹھیک شو. یا علماء فرمایي چې الصراط والمستقیم نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکمل شریعت مطهره باندې خپل ژوند تیرول مراد دی.
ٹھیک شو مکمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم تلل دې ته صراط مستقیم وای ٹھیک شو نو موږ الله نه سوال کوو چې الله ته موږ ته صراط مستقیم وخایي نو بیا به بل آیات کې و چې هغه صراط مستقیم کومه لار ده نو هغه لار ده چې تا په انعامونه کړي دي تا په هغې باندې یعنی ډېر رحمتونه او برکتونه راوړولي نو هغه بیا په 15مه سپاره کې و چې هغه اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین ٹھیک شو وحسن اولئک رفیقا نو دغه دی پکې نو موږ دلته کې وایو ایاک نعبد موږ صرف او صرف ستا عبادت کوو و ایاک نستعین او موږ صرف او صرف ستا نه مدد غواړو اهدنا تمون توخایا الصراط المستقیم نیغه لاره ٹھیک شو نو اوس پرې دا نستعینو نه دی نستعینو په دې کې لږ غونته مختصر د طلباو دپاره لږ تحقیق کوو د علماو طلباو دپاره دا نستعینو چې دی که نه دا په اصل کې دی نستعینو دا اصل کې نستعینو د نستخرجو پشان دا د باب استفعال صيغه ده د باب استفعال د نستفعل پشان یا د نستخرجو پشان نو استخرج يستخرج استخراجا یا دا قشان استفعل يستفعل استفعالا دا قشان استعون يستعون استعوانا باب استفعال نه ده نو دا نستعون دی دا نستعين په اصل کې څه شو نستعون نو دا قال يقول قانون د وجنه دا څوک چې دا واو نه واو په دې واو باندې دا کسره دا زیر ډیر ثقيل وي ډیر نشي برداشت کولی نو د دې واو نه به مونږ دا زیر واخلو د غلبې ورکو ګورئ دا نستعوینو زه بیا لیکم نستعوینو نو ګورئ په دې واو باندې دا زیر ډیر دروند وي نو د دې واو نه مونږ دا واو ساکن کو او دا زیر هم ته د عین لا ورکو دا عین ساکن لا نو دا نستعینو شو نستعینو نو اوس د میعاد القانون د وجنه دا واو ساکن دی او مخکې حرف باندې ته زیر دی نو دا د دې واو نه به مونږ یا جوړه کړو نو دا واو په یا باندې بدل کړو نو دې نه مونږ سره څه جوړ شو نستعینو ٹھیک شو نو دا یا چې دا په اصل کې واو دا نو دا اصل کې و نستعینو دا داغه نه نستعین شو او اوس هم ته بیا نستعینو نو دې کې دوه قانونونه استعمال شوي دي یو د یقول والا قانون دا قال یقول قانون یقول ٹھیک شو او یو پکې د میعاد قانون والا قانون دا دوه قانونونه پکې موږ ارشاد صرف کې قوانین ویلو نو دا دوه قوانین پکې استعمال شوي دي ٹھیک شو او دا اهدنا نه اهدنا دا په اصل کې تهدیو نو دا تهدیو نه چې کله ته د امر صيغه جوړه نو اول به دا تهدیو بیا جوړ لیکم ها تهدیو دا تهدیه ده نو چې کله د امر صيغه جوړم کنه نو همیشه د پاره د امر صيغه د حاضر شپږ صيغونه جوړیږي نو دا د واحد مذکر حاضر صيغه نو اول به د دې موږ د علامت مضارع تا ختمه کو تام ته ختمه کا او چې کله په اخره کې اخري حرف باندې ضموي نو هغه ضمه به ختمو خو که اخري حرف حرف علت وي کنه نو هغه به سره د حرکت ختمو نو دا به موږ سره څه شي دا ها او دال ساکن د ها ساکن او دال پاتې شو اوس نه ویل کېږي نو په شروع کې به حمزه ولګي نو بیا به د اول حرف نه پس دویم حرف ته ګوري چې په هغه باندې زبر یا زیر وي نو حمزه وصلي باندې بیا زیر ولګي نو دا اهدي شو اهدي معنی ده چې انت ضمیر دی انت ضمیر اهدي معنی ده توخایا او چې بیا ور سره نا مفعول لګي نو نا مفعول معنی ده مونږ نو اهدنا تو مونتا اخایا نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شئ او دا المستقیمه دا په اصل کې مستقوم دا مستخرجن پشان دا مستفعل مستخرجن نو بیا چې
پدې کې موږ داسې وکړه چې کم قانون په نستعینو کې استعمال کوم دغه شانتي بیا دې کې استعمالو نو دا مستقومو چې دی که نه په دې واو باندې را زیر ثقیل دی نو د دې واو دا زیر هم ختم کو د قاف ساکن لم ورکو او دا واو هم ساکن کو دا واو هم ساکن کو د قاف لم د دې واو زیر ورکو د واو زیر هم قاف له ورکو دا اوس موږ سره مستقیمون شو مستقیمون اوس د میعاد قانون د وجه چې واو ساکن وي مخکې حرف باندې زیر نو د دې واو نه به یا جوړه کړي نو دا به موږ سره څه شي ګوره ورته مستقیم شو اوس پر الف لام داخل کا او اوس پر تنوین ختم شي نو ګورئ دا اوس موږ سره څه پاتې شو المستقیم خو اوس چې کله دا بیا صفت شي کنه نو د دې په موصوف باندې چې کم حرکت وي په موصوف باندې چې زبر وي کنه دلته په موصوف زبر دی نو پر المستقیم باندې چې پر دا مستقیم صفت ته نو په باندې هم زبر راشي امید ده تاسو په دې باندې پوه شئ ما راته پکې لږ تحقیق مو کو چې کوم صرفي او نحوي تحقیق دی هغه مې درته پکې وکړو ان شاء الله تاسو ته د دې نه ډېره فایده شوي یو ځل بیا لفظي ترجمه کو ایاک معنا خاص تا یا صرف او صرف ستا نعبدو مونږ عبادت کو نو مونږ به داسې وایو ایاک نعبدو مونږ صرف او صرف ستا عبادت کو و ایاک او خاص تانا یا صرف او صرف ستانا نستعینو مونږ مدد غواړو نو اوس په مونږ د دې ترجمه داسې کوي مونږ صرف او صرف ستانا مدد غواړو ٹھیک شو دا اهدنا چې اهدی کې انت ضمیر دی او دا نازم بیا مفعول دی نو اهدنا کې به موږ داسې وایو اول به د انت ضمیر معنی وکړو په دویم به یا د مفعول معنی وکړو او بیا به د اهدی معنی وکړو نو موږ به داسې وایو اهدنا ته موږ ته لار وښایه یا ته موږ ته وښایه ته موږ ته هدایت وکړه ته زموږ رهنمایي وکړه الصراط المستقیم د صراط مستقیم د نیغې لارې هدایت راته وکړه صراط مستقیم به بیا موږ څنګه وایو اول به د مستقیم معنی کوو ځکه چې دا صفت دی او وروسته به بیا د صراط معنی کوو ځکه چې دا موصوف دی نو د موصوف صفت کې به اول د صفت معنی کوي وروسته به د موصوف معنی کوي الصراط موصوف دی ټیک شو د صفت بیان شوی دی چې داسې لاره چې هغه بالکل سیده ده نیغه ده کوږوالی را کوږوالی پکې نشته یو خو دا لاره به کشاده وي یعنی وسیعه به وي پلنه به وي بل به نږدې لاره وي دا لاره د دې لارې خصوصیات بیا پنځه بیان کړي دي چې یو خو به دا لاره ډېره وسیع وي کشاده به وي پلنه لاره به وي دویمه دا به ډېره نږدې وي نږدې ټیک شوه نږدې بس داسې لار راته یا الله وښایه چې نږدې تا ته در ورسم چې بالکل فورا ستا ذات عالي ته در ورسم ٹھیک شو نو داسې لار ته مراد ده نو یو چې قریب وي دویمه کشاده وي دریمه منزل مقصود ته دې رسوي بالکل چې ستا کوم منزل او مقصود دی د الله جل جلاله دربار یعنی الله پاک سره ملاقات او جنت ته تلل ٹھیک شو نو دغه صراط مستقیم ده امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي دا زموږ د نن ورځې درس او په نن درس کې ان شاء الله تاسو کوشش وکړئ د دې نه سکرین شاټ هم واخلئ ځان سره هم لیکئ او دا کوم قوانین مکې د صرفي نحوي تحقیق مې راته پکې وکړو دا هم پکې حل کوئ او ځان سره ولیکئ امید ده تاسو ته د دې نه ډېره فایده شوي بله ګورئ چې کله دا صورت مونږ ختم کو صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو دغه مونږ ته اوس پاتې دی چې کله مونږ دغه پوره کړو له خیره سره بیا به مونږ مکمل چې دا سوره فاتحه چې انسان وای او الله پاک کوم جواب ورکړي نو زه به درته هغه حدیث هم بیانوم او هغه به درته د الله پاک جواب به هم درته ښیم چې الحمدلله رب العالمین بنده ووایي نو الله پاک کوم جواب ورکوي الرحمن الرحیم دی وي الله پاک بیا کوم جواب درکوي مالک یوم الدین دی وي الله پاک کوم جواب درکوي نو انشاءالله چې دا صورت پوره شي زه به بیا تاسو ته هغه ښیم هغه به درته وایم راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام